سلامونه ملګرو، ذاکر رحمان یم راغلی متنګي موړ ته او ګرم دې سودا هم دې ما وړله مې راشه سودا هم دې واخلو او ګپ شپ هم ورسره ولګو. نو موږ سره اوسئ حضرت دې چې څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاکر رحمان بھائی څنګه ښه طبیعتونه ښه دي؟ شکر تاسو ته خیر راغلی؟ الحمدلله بالکل ته ښه یو. شکر ده. دا ملګری را څه ومه حضرت دې مې لږ شان سودا هم راواخلو ګپ شپ هم ورسره ولګو او ویډیو به هم ترې وګورو. څنګه یې ښه یې؟ شکر الحمدلله موږ الله خوشحاله کړو. او دا ستاسو دکان چې کوم دی ماشاءالله ډېر ښایسته چلېږي، ډېر مزېدار روان دی او سودا هم ستاسو ریټ هم ډېر صحیح دی. البته سوداګانې هم ډېرې ښې دي ځکه چې واپسي پکې داسې ډېره نه راځي او موږ هم درنه سوداګانې وړو. نو تاسو د مینوالو څه وایي دې باره کې؟ بس جی بس موږ خدا کوشش دی چې ګاګ له ښه نه ښه ریټ ورکړو او سیزن د ټولو نه ښه راوړو او څوک هم زموږ نه خفه لاړ نه شي. ډېره مننه. بالکل لطفي بھائی دا ستاسو چې کوم دی دا دکان دا پته او خپل نمبر مینوالو ته؟ جی بس دا خو تنګي موړ کې زموږ دکان دی، تقریبا 15 کاله زموږ دکان وشو او اشفاق پلازا ده او حضرت علي زمانون دی او نمبر چې کوم دی 0313 90 24 790 دا مې موبایل له واتساپ نمبر په دې باندې واتساپ هم دی ستاسو؟ کانټیسټ او ویچا کانټیسټ دی. او د دې به یو مطلب به یو خو دکاندار دی ډېر دکاندار تاسو سودا ورکوي دي اهم ګاټ هم راتلی شي هغوی هم ستاسو کوم دی سودا مودا ریټ هغسې یو؟ نه موږ د نور دکاندارانو په نسبت ریټ او نور ګاګ هم ښه ریټ ورکوو. موږ څو خفه نه شي دومره چې دې پورې راشي نو کم از کم چې موږ ګاګ له ښه ریټ ورکوو. بالکل حضرت علي بھائی یقینا دا خو چې کوم دی موږ ته هم پته ده ډېر وخت نه سودا ته راځو او ډېر ملګري هم راځي ډېر درنه خوشحاله دي. حضرت علي بھائی یو دوه تپوس دا کومه چې دې کې تاسو سامان څه څه داسې موجود دي؟ جی ذاکر بھائی ډېر ښه سوال به وکړو. زموږ سره په دې کې خینسپي چې کوم د خینسپي کیبل یو اس بي میموري کارډ او چارجر چې کوم د بجلی او د شمسۍ د ډي سي چې کوم دی 12 ولټ او 24 ولټ دا هم را سره او ډېر سامان چې کوم دی لکه موږ سره د ګلاس شو کور شو هر قسم چیز کی سره راځي. موږ ځان سره کوشش کوو ساتو بیړه شوي هر شي ساتو. حضرت علي بھائی بالکل. او په دې مې پوهېږه حضرت علي بھائی چې دا روزګار اوس څنګه دی؟ مخکې روزګار څنګه اوس څنګه دی؟ شکر الحمدلله روزګار خو موږ چې کوم دی لکه زیاتین د چا سره نه کوو روزګار هم په اعتماد باندې روان کړی شو. ډېر ډېر نه کسان راځي د سودا ریټونه چې کوم دي نو ښه ریټونه لکه مطلب د موږ د بار نه ښه ریټونه راوړي. بالکل لکه اوس په هغسې روزګار مزه نیسم چې مخکې وطن به دکاندار هم خوشحاله و داسې خلک هم درنه خوشحاله و. اوس په ریټونو کې ډېر فرق به راغلی. بیا خو چې تاسو اوس چې ما چې روزګار شروع کوم نو د 3 روپۍ چې کوم هغې ته ارنبي ویلی شي هغه په 23-22 روپۍ کې اوس چې کوم دی نو د دې نګران حکومت چې کوم دی دا 14 میاشتې چې کوم حکومت وچلوي د دې د وجې چې کوم دی 3 روپۍ چې کوم دی 43 روپۍ ته رسېدي ارنبي. موږ زموږ پاکستاني 43 روپۍ او د هغوی چې کوم دی 1 روپۍ نو خامخا ریټونو سره فرق ریټ باندې ریټونه هم ګران دي او روزګار هم چې څیز ګران شي نو په روزګار باندې څه ناڅه فرق پرې باسي. حضرت علي بھائی به زه پروګرام نه غونډوم زه تا نه صرف یو دوه تپوسه کوم. اول خو چې کوم دی حضرت علي بھائی که تا له مطلب زما ګاګ راته چې او ذاکر رحمان ویډیو مونږ کتلې هغه په واسطه مونږ ته راغلي نو اوس خو البته ته ډېره ګزاره کوې وایي زموږ مینوال دي. ډېر کوشش وکړو چې زموږ یو کسټمر هم خفه لاړ نه شي. او ډېره مننه خوشحاله او بعد اوسې مینوال ته څه وایې؟ بس مینوال ته دا وایي چې څوک هم راتلی شي ښه ریټ به مو له ورکوو څیز به مو له ښه ورکوو او خپل د زړه مینه به ورسره کوو چې هر څوک راتلی شي. ډېره مننه.